دې لپاره غواړي او که نه غواړي نو د امن وروسته چې لم تستغفر دی دا د استغفار سره مربوط دی. او یو منقطع ده، منقطع هغې ته وایي چې ما بعد د ما قبل سره مربوط نه وي، لکه ام هل تستوي الظلمات والنور ام هل يستوي الاعمى والبصير. مخکنی بل شی دی او دا بل شی دی. تیارې او رڼا برابر دي، ړوند او روغ برابر دی، ړوند او روغ بل دی او تیارې او دغه هغه بل دي. نو ما قبل او ما بعد په مابین کې ربط نشته. نو ام په دوه قسمه دی، یو متصله دی وهیا او دا ام متصله ما هغه دی یسأل بها چې د دې په ذریعه تپوس کېدی شي ان تعیین احد الامرین، د تعیین د یو د امرینو نه، او وسائل بها حالانکه چې کوم سړی تپوس کوي یعلم هغه پېژني ثبوت احدهما چې لکه یو خو شی ثابت دی لیکن ما ته متعین نه دی، مبهم دی، مبهم دی. لکه تا د لرې نه یو شی وکتو، یو شی دې وکتو چې کور ته داخل شو، تا ویره یا زید دی یا عمر دی، ستا یقین دی چې سړی داخل شوی دی که باقاعده کمیس پرتوګي و پټکۍ مو سړی نو دا ښځه نه بلکې سړی و، لیکن ستا شک دی چې لکه زید دی او که عمر دی، دواړه وروڼه دي او د دواړو یو شان جامې وي، تا د لرې نه صحیح که هلته کې یو سړی دروازې سره ولاړو ته ورغلې او تا د هغه نه تپوس وکړو چې هلکه حل یعنې ورته دې ووایي چې ادخلت دار زید ام عمرو، هلکه زید داخل دی او که عمر، ما ته خو معلوم دی چې دې دو تنو کې یو تن دی، ځکه هغې کور کې د دې دو وروڼو نه ما سوا بل څوک نو، پلار یې مړ او خپلوان یې نو، د وروڼو یو ځای کې اوسېدل، نور خپلوان یې نو. او د لرې ځای نه ما کتو چې یو تن داخل شو، پټکۍ والی و، اوس ته رالې دروازه کې چې کوم سړی ولاړ دی د هغه نه تپوس کې چې ادخلت دار زید ام عمرو، تعین چې غواړي چې لکه دې دو تنو کې ما ته معلومه ده چې یو داخل دی لیکن پېژنم یې نه، مبهم دی چې زید داخل شوی دی او که عمر داخل شوی دی. نو دی وایي ام دا متصله دی، وهي او ام متصله ما هغه ام دی، هغه حرف دی یسأل بها چې د دې په ذریعه تپوس کېدی شي د تعین د یو د امرینو نه، او دا دواړه امرین مستویین دي په علم د متکلم کې. متکلم وایي دې دو تنو کې ضرور یو تن داخل دی، او وسائل بها کوم سړی چې تپوس کوي د ام په ذریعه یعلم دی پېژني ثبوت احدهما چې یو تن خو ضرور ثابت دی لیکن مبهم دی، غیر معین دی. بخلاف او و اما، او اما داسې نه دی، د او د اما په ذریعه چې تپوس کوي نو سائل لا یعلم ثبوت احدهما اصلا، هغه ته پته ني. وتستعملوا او ام متصله و مستعملېږي بثلاثه شرائط، ام متصله چې درې شرطونه دي، طالبه دا بیان لري. الاول لومړی دا دی ان یقع قبلها حمزه، چې دا مې متصله نه مخکې به حمزه راغلی وي، لکه ازید عندک ام عمرو، نو ام نه مخکې ازید راغلی، حمزه د استفهام راغلی دی. تا ته پته ده چې د مخاطب سره یو تن دی لیکن تعین یې نشي کولی چې هغه زید دی او که هغه عمر دی. یو شرط دا دی، یو شرط دا دی چې ام نه مخکې به حمزه وي، دا مې متصله دپاره دا ضروري ده چې د هغې نه مخکې به حمزه د استفهام راغلی. او دویم شرط دا دی ان یلیها چې نږدو به وي د ام سره مثل ما یلی الحمزه ته، که حمزه په اسم داخلو ام هم په اسم داخله، او که حمزه په فعل داخلو ام هم په فعل داخله، دا پکې دویم شرط دی. آنی ان کان بعد الحمزه اسم فکذلک بعد ام، د ام نه وروسته هم اسمي کما مر لکه مخکیني مثال کې ازیدون عندک د حمزه نه پسو زیدون د امام نه پسم اهم اسم ده. او وان کان بعد الحمزه فعل فكذلك بعد فعل لك اقام زيد ام قعدا، الک زید ولار دی او کناست دي دو خبرو کې خبر استا، یا به ولار او یا بناستی. نو الله کې حمزه اقام داخل نو امام بقعدا داخل شو. فلا يقال دا نشي ویلې ارأيت زيدا ام عمرا، ارأيت زيدا ام عمرا نشي ویلې، عبد القهار ته کو ولې نشي ویلې. دا ته وایي چې ام پسې به هغه شی وي چې د حمزه نه پس وي، که حمزه نه پس اسم نو د ام نه، او که هغې نه پس فعل دې نه پس بم. نو دا مثال کې څه نقصان دی چې درته وایي فلا يقال ته نشي ویلې، نور به نه وایي. عبد القهار ته تپوس کوم ځکه دی ما سره نږدې دی، نو الحق للقریب دی خطا کېږي چې ما نه تپوس نه کوې او دلیل نه کوې او در سره نږدې ده ناست یم. ځکه دویم دی پوهېږي اوس
الحمدلله رو علم ورسره نخلي دلته وایي ارأیت کې فعل راغلی د حمله سره او د هم سره اسم راغلی نو شرط پکې موجود نه شولو. مونږ خدا ویلي وو چې مخکیني سره اسم او د سره به اسمي هغه سره فعل او د سره به فعلي او ارأیت کې رأیت فعل د حمله سره ورسته ورسره امر راغلی دی نو دا ترکیب ځکه ناجایز دی. او دریم شرط ان یکون احد الامرین المستویین چې وي د یو د امرین مستویین نه محققه د متکلم علم به محقق کی چې د دو کې یو تنو ته دا خبره ثابته ده د دو کې یو تنو ته دا خبره ثابته ده. وانما يكون الاستفهام عن التعيين چې تعین نشم کوله تعین نشم کوله لکه یو مولانا به تاسو د مسلې وکړو دې قسم په خدای په مغو کې مې وزلېږي چې دا مسله خو تیره شوې ده. مولانا عبدالحمید سے د شیدو تا کتل هغه بلان سره لیکل نیم فاضل دارالعلوم دیوبند لکه وړه دوره دیوبند کې کړي و بیا پاکستان جوړ شو نو دوره دلته مولانا صاحب سره وکړه دیوبند چې جوړ شو بیا طالبان دلته رالل نه پړوندي کال باندې صرف اته طالبانو په دوره کې عبدالحمید ماما هم پکې و نو ځان سره ویل لیکل عبدالحمید نیم فاضل عجیبه شی نو بیا ډېره زمانه شاړو نو ما ته ویل یاره مانه څوک د مسلې تپوس وکړي نو راته وځلېږي خو خبر ته نه چې جوزو ده او کله یجوزو ډېر ښه سړی الله ویلې وبخښي آخر عمر کې به چا سره نه میلاوېږي حالانکه ډېر پهلوان او طاقتور مولانا مدني صاحب بلا خدمت یې کړی ورسره ځایونو کې به دیو عبدالجلیل محمد دواړه ګرده دواړه پهلوانانو. بهرحال ان یکون احد الامرین المستویین محققا وانما یکون الاستفهام عن التعیین فلذلك يجب ان یکون جواب ام بالتعیین ام دې دپاره راځي امې متصله چې متکلم ته دا خبره ثابته ده چې د دو تنو کې یو تن شته د دو تنو کې یو تن شته لیکن تعین نشم کولی نو بیا چې درنه تپوس وکړي نو جواب کې به ورته نعم نه وی او جواب کې به ورته لا نه وی بلکې ته به ورته چې زید عندي هغه درنه تپوس وکړو چې زید عندک امر تا سره زید دی او که امر ته به ورته زید عندي یقین تپوس درنه وکړو دا بتاین کې چې زید عندي داسې وایي تا نه سړی تپوس کوي زید عندک امر ته نام باندې خپله به دې وایي چې په سوال پوښې زه به تا نه تپوس کوم چې یو تن در سره دی هغه کوم دی نام څه معلومه شته نام نه خدا مانا چې هوا زید عندک امر مقص دلته به تعین کې نو فلذلك يجب ان يكون جواب ام بالتعین دون نعم او لا نعم او لا بنوي دې کو باقاعده نو ملي چې کوم سره کا سره فاذا قيل زید عندك امر فجوابه بتعین احدهما تعین بکې چې زید عندي یا بوای امر عندي. اما اذا سئل بأو واما فجوابه نعم ولاغي جواب کې پیدا ویل شي قدر نه چا تاسو کو چې عندك زید او امر عندك زید او امر د پدې کې تنام ویل شي یا دې کې لا ویل شي او ما سره یو دی ما سره یو دی تعین هغه در نه وغوښته چې لکه یو تند سره ستو یا او یو تند سره ومنقطعه بل ام منقطعه ده وهي ما تكون بمعنى بل ده په معنا ده بل اضرابي وي بل اضرابي مخکنه کلام بالکل رد کی مع الحمزه كما رأيت شبحا لکتا یو شی شبح او کتا شبح یو صورت تو لري ده نه یو شی ښکاری قلت تو انها لابل الکدا خو اوخته او په یقین باندې انها لابل ثم حصل لك شق الکدا خو اوخنه د اوخ لوی غړانګ یو دغه خو غړانګ نشته او چې ورنږدې شو نو هغه ګډه وه نو بیا دې وایي چې بل شاتن ګویا مخکنۍ خبره دې رد کا کما رأیت شبحا لکه تو وینې یو شی من بعید د لرې نه قلت ته ووایې انها لابل او دلته ستا یقین دی چې دا خو هلکه اوښ دی او على سبیل القطع په سبیلي د یقین او جزم ثم حصل لك شک انها شات فقلت ام هي شات یعنی بل هي شات غلط شوی ملکه دا بیزره ولاړه وه نو ځکه لرې دی نه اوچته ښکارې ده کله نه کله بیزه دوه شپې داسې پورته کړي سړی وایي وړي اوښ دی او چې نږدې راشي ووایي هلکه دا خو بیزه د شپې پورته کړې او تقصد الاعراض عن الاخبار الاول د لومبني خبر نه تا مخ واړولو والاستیناف نوي خبره د ذکر کا نو ګویا ده
ام هي شاتن معنا دا بل هي شاتن دیتا بل ادرابی وی بل رفعه الله الیه څنګه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له قرآن کرا دی کنا بل رفعه وما قتلوه یقینا بل رفعه وما قتلوه یقینا بل رفعه الله بل ادرابیه ده بل ادرابیه ده دلته ځل قادیانه راغې مولانا صاحب رحمت الله علیه خدای وبخي سبق تروانو مازیګر مولانا با ماسپخین کې میو سبق کوي نو دتن ورترال دغه دفتر ته مولانا صاحب دفتر نه وته دی رال جوړ ته کوئی جدا دمګ لوی افسر دی وین کمانډر دی دغه سم مسلو کې شک ته تاسو نه تپوس کوي نو مولانا صاحب ما ته وي هر کته ورته ورشه ما څه مسالې راغلي نو مدرس ما یې وسه کاوه یا ما څه کړه خیر دفتر کې کېنا سوال چای ما یې غیته تیار شو ګل رحمان ناظمو د مکتبه مشر ناظم هم ناستو چای تیاری دی د افسر سره ناظم صاحب خبرې کولې او هغه دته تبلیغي جماعت والو کاپلانو یا ما خیل سارجنټو لیکن دا ډېر لوی افسر او وین کمانډر ما ته وی دی باندې ما ته پوښتنه کوي او هغه راته وی چې قادیانه ده دا سړی قادیانه یې بتاله ته لیکن غوسه کېږه مې وی اکثر ما تداوی تاسو مولایانو ته سنور دي نظر غوسه شي او خبره خرابه کی نورای به نورم دی خدای دا لاس کې سره مناظره شو یو قسم خیر هغه قادیانی وی کتابخانه کې به خبرې کوي چې کتابونه موجود دي نو چې کتابونه راس پړو ما نورم خبر شم چې دا کافر بچي مولا ده دا لاس خیر بیا راتون دلته کتابخانه ودا دا کمره چې دارالحدیث نه دا ګټ کې دا کتابخانه هغه زمانه کې وړه کتابخانه خیر افسر ناظم سے زرمت کرا روان دی غزو کا پلان بیا ما ته وی چې مولانا ډېری په نرمه طریقې سره دا ډېر رامي سړی دی بیا موږ ته تانې را کوي خیر دفتر کې کېناستو قادیاني سره دومره غټ کتاب نور مې طبیعت خراب شوه دا کافر بچی هو آیات الکرسی او آیاتونه پدان ویم دا کما دینه مخ کې چا سره مناظره نه وکړي هغه وایي چې زما مقصد ګوره احقاق حق ته بل ستنیم راغله چې حق ثابت شي نو مرته دا خدای او سړی کوشش پکار دی چې هغه حق ثابت وي او باطل نه انکار کوي کین اسوخه په طبیعت نه بحث با د حضرت عیسی علیه السلام په حیات او وفات باندې کو چې آیا هغه ژوند دی او کمړ دی او دینه مخکې لال حسین اختر صاحب تقریرونه موږ اوریدلی هغه ډیر لوی مناظر لال حسین اختر چې خود غلام احمد قادیانی په هغه باندې بلا پیسې لګولې وي هغه نه یو لوی سړی جوړ کړو قادیانه یو اصلیت کې لال حسین اختر د سکول طالبونو یو دل کې ردونو یو هندو په مسلمانانو اعتراض کړو چې ظالمانو ظلم کوي روډ چرګ راونی سي اچھا کوي حلال کوي ظالمانو او چې کوم چرګ الله تعالی په خپل باندې روح کو باسي اډیرانه ورغوي دا مردار شي اصلي خو هغه مرده خدای تی روح استره ظالمانو روډ چرګ راونی سي ظلم کوي چا مسلمان سره جواب نو زه ګورې آیت او حدیث نه منم ما ته عقلي جواب راکوي او مولانا لال حسین اختر د سکول د پینم یا د شپږم طالب هغه تماشې ته ولاړو هغه پندت دا اعتراض کولو چې قرآن او حدیث نه منم نو قدرتی لال حسین اختر وی د ماړه کې خدای دا جواب را وستو او مسلمانانو ته اجازه جواب ورکوم یا ونالته نلکه لګېدلی وه د اوبو نو مورته پندت جی ادي نلکه به څومره خرڅ شوی د لرې دی نه نلکه راغلی وی دومره نه مې ظلم کې دومره پیسې دې په دې لګولې تا سره چې خپله نلکه لګېدلې هغه اوبه ولې نسکې فبهت الذي كفر ټولو تاړي والو باقاعده هندوانو ومنله چې ډېر سړي نو غلام احمد قادیاني ته پته ولګېده چې وړوکي هلک هندو ته زبردست جواب ورکړی دی هغه وی هلکه دکې خو کمال دی نو بیا په دې ډېر لوی تعلیم وکړو بیا لال حسین اختر به خراب خوبونه کتل کله به ورته غلام احمد قادیاني د خندیر په شکل کې ښکاره شو کله د سپي نو بیا یې مطالعه شروع کړه چې کومو کسانو په غلام احمد قادیاني نو بیا یې توبه وایستله مولانا احمد علي صاحب لاهوري په لاس چې ما نه ډېرې غلطۍ شوي دي او ظلم دی ما نو بیا د سخت مناظر شو د مسلمانانو نو لال حسین اختر به وي چې ګوره قادیانانو سره په حیات ته مسیح او په وفات ته مسیح مناظره مه شروع کوئ ګوره دی په دې خلک دوکه کوي نو ما هم ورته ووایي چې دې سره ستا او زما څه تعلق دی حیات مسیح سره موږ به د رسول الله د احوالو نه بحث کوو
او د غلام احمد قادیانی د احوالنا بباس کو دا ولی میں ولتا تا معلومه نه ده موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتيه پتیب کې د بدن د انسان نه باس کیږي چیرې دته دا زکام ولې راغی سبب یې څه دی د دې علاج به څه کوو نو مستا موضوع او زما موضوع د رسول الله د غلام احمد ذات ته رسول الله خاتم النبیین منم ته نه غلام احمد هغه پیغمبر دی نو ولې دوه د حالاتونو تپوس کو چې د رسول الله مبارک صلی احوالو او د غلام احمد قادیانی د غلام احمد قادیانی مې خپل کتابونو کې وایي چې ما ته د حیض وینم راځي پرشتہ ورته د حیض وینم راځي نو غصہ شو مولانا ابھی ہم نے باتیں بھی شروع نہیں کی اور آپ